بھائی نن چې دا مسلمان خوار او زار دی کنه د دې اصل وجه څه ده؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د دې اصل وجه دا د زما عزتمندو چې الله په قرآن کې چې د مؤمنانو ته فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله رب العزت چې کوم دی الله تعالی په قرآن کې فرمایي یقینا کامیاب شو هغه خلک چې څوک په خپلو منځونو کې خشوع خضوع کوي. الله رب العزت چې کوم دی بل ځای کې الله تعالی فرمایي په قرآن کې واستعینوا بالصبر والصلاة. الله فرمایي ای زما بندگانو زمانه مدد حاصل کوي په صبر سره او په مانځه سره. د مسلمان چې دی اصل وسله او اصل چې کوم دی اوزار دا منځ دی. زما رونو د الله نبی فرمایي چې چا منځ قایم کو هغه دین قایم کو او چا چې منځ پرېښودو هغه دین چې دی ونړو. نن 95% مسلمان مونږ نه کوي. د دې اصل بنیادی وجه دا ده چې کم عبادت الله تعالی ته مخصوص دی چې هغه د ټولو نه اهم عبادت دی او هغه د ټولو نه ضروري عبادت دی چې د کلمې نه بعد چې دا کلمه ویلې ده او د دې کلمې نه پس چې کوم دی د لا اله الا الله محمد رسول الله نه بعد الله تعالی د اولنې حکم چې کوم قانون مې پرس کړی دی هغه مونځ دی. نن د مونځ چې کوم دی زما عزتمندو نن تاسو وګورئ په پوره دنیا کې چې کوم دی مسلمان تقریبا 2 ارب یو نیم ارب مسلمان دی. وی علما فرمایي علماء کرام چې په دې کې 95% مسلمان مونږ نه کوي او دا 5% چې مسلمان مونږ کوي نو په دې کې د 2% چې کوم دی مسلمانان مونږ صحیح دی او 3% مسلمانان مونږ چې دی دا غلط دی. د دې وجه نه مسلمان چې دی په هر ځای کې خوار و زار دی، ذلیل دی، رسوا دی، تباهۍ طرف ته روان دی، ضلالت طرف ته روان دی، ناکامۍ طرف ته روان دی. د دې وجه چې کوم دی الله تعالی چې د مخکې امتونو مسلمانانو چې کوم دی مدد کړم په مانځه سره کړی دی. الله تعالی د موسی علیه السلام قوم ته څه فرمایي؟ وایي تاسو مونځ قایه کوئ زه ستاسو سره یم. زه ستاسو سره یم الله فرمایي. بني اسرائیلو ته الله فرمایي چې تاسو مونځ قایم کوئ زه ستاسو سره یم. نو هم د دې الله تعالی د دې امت سره هم دی چې کله د مونځ قایم کو الله نبی فرمایي چې څوک 15 وخته مونځ کوي نو الله تعالی وعده کړی ده چې دی به زه په خپله ذمهوارۍ په جنت کې داخلومه. آیا د مونځ کوونکي سره د الله ذات دی. الله فرمایي ای د ادم زویا تو د چې کوم دی د 2 رکعاتو په سحر کې د 2 رکعاتو نه د 4 رکعاتو نه عاجزه مه جوړېږه. ثابت ورځ به زه ستا مدد کوم او ثابت ورځ به زه ستا کفایت کوم، ستا دپاره به زه پوره یم. او حدیث قدسی دی یا ابن آدم ای د ادم بچیا الله فرمایي خپل بنده ته ای د ادم زویا فرغ لعبادتي تو زما دین ته چې کوم دی ځان فارغه کا، زما دین ته زما عبادت ته مونځ ته زما دین ته ځان فارغه کا. وامله صدرک غینا زه به ستا سینه چې کوم دی د غمونو نه خالي کما او ستا زړه به غني کما. واسد فقرک او ستا فقیري به بنده کما. او که تو داسې نه کې الله وایي زما بندګۍ ته او زما عبادت ته مونځ ته ځان نه فارغه کې نو ستا سینه به زه د غمونو نه خالي نه کما او لاس په دې د کارونو نه وزګار نه کما. دغه شان ستړی به یې او ستړی به قبر ته ځې. نن زما ورونو مسلمان چې څومره پریشاني ده مسلمان نن مونږ نه کوي. په کور کې که 15 کسان دي 15 تنه مونږ نه کوي، که 10 کسان دي 10 کسه مونږ نه کوي. نن چې کوم دی زموږ او ستاسو د الله د عبادت سره دا حالات دي. ولې نن مسلمان په پریوتو دی په پوره دنیا کې، که پاکستان دی او که افریقا ده او که چې کوم دی یورپ دی، څومره مسلمانان دي نن په پریوتو دي. د دې اصل او بنیادی خبر هم دا ده چې نن مسلمان مونږ پرېښودی دی چې د کوم مونځ دپاره الله تعالی خپل حبیب چې دی عرش ته بللی دی او د اسمانونو نه یې بره خېجولی دی. او الله ورته فرمایي زما پیغمبره ما تعالی چې کوم دی دا مونځ توپه درکړه، زه زما خپل امت ته دی چې کوم دی دا زیری واوروه. دا چې کوم دی څوک 15 وخته مونځ کوي الله وایي زه به د ده ملګری یم، د ده سره به په هر کار کې مدد کوم، فرشتې به ورسره مدد کوي او په هر قدم باندې به زه د دې مسلمان ملګری یم چې تر څو پورې دی چې دی مونځ قایم او دایم ساتي او د مونځ پابندي کوي. نو زما عزتمندو د دغې دپاره چې کوم دی زما عرض دی، زما سوال دی چې څومره مسلمانان زما نوجوانان وروڼه دي او که زما چې کوم دی مشران دي، زنانه دي او که نارینه دي لوی واړه، مونځونه شروع کوي، خپل مونځ ټیک کوي، خپل مونځ صحیح کوي او د الله نه په مانځه سره خپل حاجتونه خپل ضرورتونه پوره کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین برحمته.